أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ آیات نمبر 129 دیکھیے اللہ پاک جل جلالہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام غا دعا ذکر کی. مخی تے چکم دے نور دعاگانے مغوختی دی دینا مخ کی خوز دا دعا کی چی اے اللہ پاکا تا زمان پا دی اولاد کی یو پیغمبر رولے گی چی اغا پیغمبر ستا آیاتون خلقو تا تلاوت کی او ستا دا کتاب علم چکم دے خلقو تا حی او د خلقو تزکیه نفس کی یعنی د زړه صفائی کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې انا دعوت ابي ابراهیم، زه د خپل پلار حضرت ابراهیم علیه السلام دعا یم. یعنی ابراهیم علیه السلام دعا کړی ده او یوازې ابراهیم علیه السلام نه بلکې اسماعیل علیه السلام هم دعا کړی ده. د دې وجنه د ټولو اتفاق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام دعا ده. ابراهیم علیه السلام هم دعا کړې وه او ابراهیم علیه السلام هم دعا کړې وه، دواړو دعا کړې وه چې الله پاک زمونږ په اولاد کې یو پیغمبر راولېږي. د هغې نه مراد نبی علیه السلام دی چې نبی علیه السلام هم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی او هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی. د بنی اسرائیلو چې څومره پیغمبران راغلي دي هغه د حضرت اسحاق او د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. د نبی علیه د ابراهیم علیه السلام دو زامنو اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. نو اسماعیل علیه السلام په دغه سلسله کې تر نبی علیه السلام پر بل پیغمبر نه دی راغلی، صرف نبی علیه السلام پکې الله پیغمبر را لېږل دی اسماعیل علیه السلام په اولاد کې. بل طرف ته د اسحاق علیه السلام زوی چې کوم دی یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام 12 زامنو یو یوسف علیه السلام. دا ټول پیغمبران چې عیسی علیه السلام پر راغلي دي د ابراهیم علیه السلام نه پس څومره پیغمبران راغلي دا ټول د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي دي، د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو پیغمبر نه دی راغلی سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا دعا دی کړې و چې الله پاک زموږ په اولاد کې پیغمبر راولېږي. نو د دې نه د آخر زمانې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم مراد دی، ځکه چې د اسماعیل علیه السلام زوی دی او د ابراهیم علیه السلام زوی دی. د نبی علیه السلام فرمایي چې زه د خپل انا دعوت ابي ابراهیم، زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعا یم او زه د خپل مور خوب یم. د نبی علیه السلام مور بیبي حضرت آمینه بیبي د پیدایش نه مخکې خوب ولیدو چې هغې وی چې زما د وجود نه یو رڼا چې کوم دی اوچته شوله، یو رڼا پیدا شوله او په هغې رڼا کې الله پاک ماته د شام محلات وښودل. نو دا دې ته بشارت و چې تعالی الله پاک جل جلاله د آخر زمانې پیغمبر درکړي. زه د خپل مور خوب یم او د خپل او د حضرت عیسی علیه السلام بشارت یم. عیسی علیه السلام خپل حواریین خپل ملګرو ته ووی چې آخر زمانه کې چې کوم دی پیغمبر به راځي چې د هغه نوم به محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. زه د خپل پلار دعا یم او د خپل مور خوب یم او د عیسی علیه السلام بشارت یم چې هغه خپل ملګرو ته زما باره کې بشارت ورکړی. د ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې ربنا ای رب زما وبعث راولېږي فیهم په دې کې زما په دې اولاد کې رسولا یو پیغمبر. علما فرمایي دلته کې دا تنوین چې دا دوه زورونه چې دي دا د تاخیر د پار راځي چې د اخري پیغمبر راولېږي. دا دوه زورونه چې راغلي په رسولن باندې نو د دې نه مراد اخري پیغمبر دی.
دا تنوین د تاخیر د پر راځي د اخیری د پاره. نو دې مراد دادی چې ربنا اے رب زمونږه وبعث راولېږي فیهم په دوی کې، یعنې زما په دې ذریت کې، زما په دې اولاد کې، رسولا اخیری پیغمبر، منهم د دوی نه، زما د دې اولاد نه، یتلو چې تلاوت کی علیهم په دوی باندې آیاتک ستا آیاتونه، ويعلمهم الكتاب او لولي، ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکوي دوی ته الکتاب د کتاب یعنی د قرآن، یعنی قرآن دی ته لولي، د قرآن تعلیم ورته ورکوي. نو آیاتونه په لولي او د قرآن د کتاب تعلیم ورله ورکوي. نو عرب خو په خپله باندې عرب او په عربی باندې پوهېدل، نو بعضې آیاتونه د قرآن به نبي علیه السلام دک شاندې ولوستل، د عربو په سمج کې به رالل، هغې په آیاتونو باندې پوهه شول. او بعضې آیاتونو کې به د تفسیر ضرورت و، نو هغې به نبي علیه السلام بیا تفسیر وکړو. نو ويعلمهم یتلو علیهم چې لولي په دوی باندې آیاتک آیاتونه ستا. نو بعضې آیاتونه به چې نبي علیه السلام ولوستل د قرآن نه عربیانو په عربی پوهېدل، نو د هغې په معنا او مفهوم باندې به پوهه شول. ويعلمهم الکتاب او ښیي دوی ته الکتاب کتاب، په دې نه مراد دا ده چې بعضې آیاتونه چې کوم دي هغې کې به تفصیل ضرورت و، هسې به نه پوهېدل، نو نبي علیه السلام به د هغې آیاتونو وضاحت وکړو، نو دوی ته به تعلیم ورکړو. يعلمهم الکتاب او ښیي دوی ته کتاب یعنی قرآن، والحکمت او حکمت. نو تفسیر جلالین شریفو چې د حکمت نه مراد دلته کې په دې قرآن کې چې کوم احکامات دي، کوم مسایل دي، هغه ته مراد دي. او نور مفسرین وی چې د دې نه د نبي علیه السلام سنت یعنی د نبي علیه السلام حدیث مراد دي، چې خلکو ته چې کوم دی د کتاب تعلیم هم ورکړي او د خپلو سنتو د احادیثو تعلیم ورته هم ورکړي. نو د احادیثو څومره چې خو د قرآن تفسیر او ترجمه ده که نه، احادیث د نبي علیه السلام خو ځان نه دي ویلي، نو احادیث یې د قرآن مجید تفسیر ترجمه ده. نو يعلمهم الکتاب او خیدی تا الکتاب کتاب یعنی قرآن، والحکمت او حکمتنا یا حدیث مراد دی، او یا د چې کوم دی احکام او مسائل چې په قرآن کې څومره دي نو هغه ته مراد دي. ویزکیهم او دی تزکیه کوي د دوی، یعنی د دغې زما د ذریت د خپل امت د هغې تزکیه کوي، تزکیه نفس ورته وي، د زړه صفایي ورته وي، د زړه صفایي. زړه کې چې کوم دی غرور راځي، تکبر راځي، کینه راځي، حسد په زړه کې دننه پروت وي، دغه رنګې کفر او شرک پکې پروت وي، نو دا زړه د دې نه صفا کوي، د دې له د دې تزکیه نفس کوي، د دې زړه صفا کوي. نو دوه قسمه څیزونه د انسان د هدایت لپاره ضروري دي، یو قرآن کتاب الله او دویم رجال الله. تش قرآن تش کتاب د انسان د هدایت لپاره نه کافي کیږي، چې یو سړی زه تش قرآن لولم او په د قرآن چې کوم ماهران خلک دي د هغې نه باندې لولم، ځان له په خپله باندې لولم، نو دا د انسان د هدایت لپاره نه کافي کیږي. تش قرآن د انسان د هدایت لپاره نه کافي کیږي، بلکې د دې د قرآن دپاره د قرآن چې کوم ماهرین خلک دي هغه پکار وي. که نه الله پاک به ډایرکټ قرآن رالیږلو، پیغمبر به یې نه رالیږو، نو قرآن یې هم راولېږو ورسره پیغمبر هم راولېږو، تورات یې هم راولېږو ورسره حضرت موسی علیه السلام راولېږو، انجیل یې هم راولېږو ورسره حضرت عیسی علیه السلام هم راولېږو. نو چې پیغمبرانو دا دومره تکلیفونه ولې برداشت کول چې تش کتاب د انسان دپاره د هدایت ذریعه جوړېدلی شوې، نو بیا د پیغمبرانو دومره تکلیفونه ولې برداشت کول؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو پیغمبر د دومره تکلیفونه نه دي رسېدلی تر څومره تکلیفونه چې نبي علیه السلام ما ته رارسېدلي، او په دوو موکو باندې د ټولو اسمانونو ټولو فرشتو جړلي دي. یو د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ په موقع باندې چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام خپل پلار ابراهیم علیه السلام قرباني کو، نو دا ماشوم دی، د ورته چې کوم دی خپل کمیس وباسوي، بابا جانه ما چې کله ته قرباني کوي که نه نو زما نه به کمیس لرې کړي، او ما چې کله ته قرباني کوي نو ما به پړه مخې سملی، پړه مخې، چې هسې نه زما د خولې نه آواز ووځي او یا زه تا ته سترګو کې مخامخ شم او ستا پړه کې ترس راشي د الله په حکم کې کمی رانه شي، نو ما به پړه مخې سملی. خو بابا جانه کله چې زما دا کمیس ته وباسې نو زما مور له به دا کمیس ووسې، زما د مور په دې باندې تسلي وشي. ابراهیم علیه السلام سر چاړه لاس کې ده او عمر هم تقریبا کم سل کالو عمر دی، او په یو لاس کې د خپل بچي ویښته دي او په بل لاس کې چاړه ده، او الله ته به براباندې وکتل، وی الله ته څه وایې چې د ابراهیم په زړه کې
اسماعیل علیه السلام زینی ولیدي ټیک ته ما د خپل بچي خوږ دی خو یا الله ستا نه راته خوږ نه دی ما د خپل بچي ستا په نوم قرباني کړو د ټولو اسمانونو ټولو فرشتو په دغه موقع باندې جهل دي ایو په هغه موقع باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم طیف ته لاړو او په طیف کې دغه درې وړ سردارانو سره خبرې وشو او هر یو سردار ورته رد جوابونه ورکړل او ان تر دې چې ماشومان یې ورپسې کړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې ویشتل شروع کړل 3 میله کې یا 6 میله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منډه والا را پریوتو بیا به کوم دی پاسې دو بیا به منډه والا بیا به را پریوتو رسول الله صلی الله علیه وسلم پانی مبارک د وینو نه رنگ بنګ شوی الله جل جلاله چې کوم دی خپشو جبريل علیه السلام راولېګو ملک الجبال د غرونو فرشته راولېګلا او دواړه چې کوم دی رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبريل امین وی د الله پیغمبره دا د غرونو فرشته راغلی دا او زه جبريل راغلی الله حکم کړی چې ورشه زما محبوب لا او چې زما محبوب تاسو ته څه حکم کوي دا غي تعمیل وکړي وی د الله پیغمبره کو تاسو غواړئ نو دا ملک الجبال موجوده ده دا د غرونو فرشته ده دې ته حکم وکړي چې طیف ته دواړه غرونه راوالي ایو بل سره چې کوم دی او جنگي په دې کې د طیف ته خلکو نه برانجي جوړ شي نبی عليه السلام وی نه وی الله ما ته فرمایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوب ته ما د ټول عالم د پر رحمت جوړ کړي لګلې وی دا صفت په زما څنګه چې کوم دی پاتې کیږي وی ما ته چار څومره تکلیف را ورسو کو دی ایمان را نوړي د دې په اولاد کې به خلک دسه پیدا شي چې هغه په ما باندې ایمان راوړي نو دا دومره تکلیفونه بیا پیغمبرانو سره چې کوم دی را کول او د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د ټولو انسانانو وینه را یو ځای کې د پیغمبر د وینې یو ساس کې ته نه رسي او د ټولو انبیاء علیهم السلام وینه را یو ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه ته نه رسي نو هغه وینه بیا ولې بدله نو د انسان د هدایت لپاره تش کتاب نه کافي کیږي خامخا ور سره د دې کتاب ماهر سوکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران سره راولي بیا پیغمبروم په ټوله زمانہ کې چې کوم نه پاتې کیږي تر قیامت پورې خو پیغمبر نه پاتې کیږي نو ګور انعمت علیهم کې چې موږ سوال کو چې اهدنا الصراط المستقیم الله ماته نیغه لار وخایا ماته نیغه لار وخایا نو بیا دغه په جواب کې الله پاک صراط والذین هم موږ سوال کو چې صراط والذین لار ده هغه کسانو انعمت علیهم چې الله تا په باندې انعام کړی دی دوره وګړه جمله الله پاک ذکر کوي نو د څه ولې نه وي چې صراط والقرآن الله د قرآن لار راته وخایا صراط والرسول الله د رسول لار راته وخایا نو د رسول په ځای باندې او د قرآن په ځای باندې او فرمایل چې انعمت علیهم د هغه خلکو لار راته وخایا چې تا په انعام کړی دي او هغه څلور قسمه خلک دي نبیین پیغمبران صدیقین شهدا او صالحین نو الله د ډله ذکر کړه چې دا ډله به تر قیامت پورې کوم نه موجوده وي نو د قرآن د پاره چې کوم دی د کتاب د پاره په خامخا استاد پکار وي خامخا نیکان خلق په پکار وي په کتاب پویدونکي خلق نو الله غي به انسان چې کوم دی هدایت مو نو تش کتاب د انسان د هدایت لپاره نه کافي کیږي او پیغمبر ټول عمر په دنیا کې موجود نه نو د نیکان خلق الله پاک او خودل چې دا خلق دي د دې صحبت اختیار کړي او د دین دا قرآن وایي او د دې سره چې کوم دی روان شي الله پاک باندې فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی لومبه زما په نیکو بندگانو کې داخل شه نو ودخلی جنتی رستو بیا جنت ته داخله نو دا چې کوم دی نو د زړه تسکیه چې د تسکیه د زړه صفائی دا په نیکانو خلکو باندې کوي چې کم کس په شریعت باندې برابر وي خو د بدقسمتۍ نه بعضې خلک د افراط شکار شي بعضې د تفرید بعضې خلک په دې کې دومره زیاتوالی علو وکړي چې خپل شیخ او خپل استاذ هغه د العیاذ بالله د الله مرتبه ته ورسي او بعضې خلک دومره توهین وکړي چې په هغې کې د اولیاء الله توهین راشي نو زمونږ عقیده په منځ کې ده دا پیري موریدي چې کومه ده که نه د دې آیات نه ثابته ده ویزکیهم د دوی صفایي کې نور څه نه خو د زړه صفایي پکې پیري موریدي چې ورته وي خو دا نوم دومره د بعضو خلکو بدنام کړی چې سړی اخیستی هم نشي پیري موریدي اصل کې استاد او شاګردي ده چې ستا د زړه صفایي وکړي ویزکیهم حالانکې ویزکیهم دلته په دې آیات کې دلته کې راومغي چې ربنا یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب کې دا په خپله باندې راغی خو الله بیا دوباره ذکر کړل ابراهیم علیه السلام چې دعا کړې ده ابراهیم علیه السلام وی ګوره نبی علیه السلام لا راغلی نه دی کار ورته خولی دی
چې زما په اولاد کې چې کوم دی او اخیری پیغمبر پیدا کا یتلو علیهم چې د کار بدای شي دی به خلکو ته استاد آیاتونه چې کوم دی بیان ستا آیاتونه بوته بیاني او يعلمهم الكتاب او د کتاب علم ورته خي د قران علم ورته خي والحکمت او حکمت ورته خي ويزکیهم او د خلکو تزکیه نفس پکې زړه به صفا کی د خلکو حدیث کې راځي چې انسان یو ګناه وکي د په زړه باندې تور ټاکي ولګي دویم ګناه وکي نو بیا چې کوم دې پټاکي ولګي نو کو دې چرته توبه وباسي استغفار وي نو دا ټکی روان شي او کنه توبه اون باسي نو تد په رړه باندې یو ټاکي د ګناه سره لګي ان تر دې چې د زړه تک تور شي بیا خیر طرف ته د زړه چې کوم نه مایل کی نو د دې زړه صفای به څنګه کی د الله په ذکر سره حدیث کې راځي د الله په ذکر سره د انسان زړه صفا کی نو یو علم ظاهری دی دا د علماونا خلق زده کوي دغه استادانو نه یو علم باطینی دی نو دا د پاکانو نیکانو خلقو نه بزده کوي د پاکانو نیکانو خلقو ستا په زړه کې مثال په تور تکبر دی نو تبزی چې جی زما په لګي تکبر راځي دې لپاره د قران او د حدیث پرانا کې لار او خای څه چلو کوم زما په لګي کینه راځي د قران او حدیث په رڼا کې راته لار او خای څه چلو کوم زما په لګي بل یو ګناه د پټر راځي دا غي لار راته خای نو دا ټول تزکیه نفس ته چې ستا زړه د شرک نوم پاک شي په نیکو اعمال سره او ستا زړه کوم دی دغه نه د سوته وي کینه او د حسد نه او د کبر د لویینه د دینه چې کوم د استاد پاک دي تزکیه نفس وي ويزکیهم او د تزکیه نفس کی د خلکو تزکیه نفس کی نظر ور لسبا کی انک انتهم بشکتو العزیز غالب الحکیم الوی حکمت خاونی ومن يرغب او سوک چې مخواړي عن ملت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د دین ومن يرغب او ها سوک چې مخاړي عن ملت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د دین الا من صفها مگر هغه څوک چې کمکل وي مگر هغه څوک کمکل ډبل ټکی سی پښتو کې ناپوهه چې ناپوهه کی نفسه خپل ځان چې کمکل کی نفسه خپل ځان مطلب د دې آیات دا دی چې د ابراهیم علیه السلام دا دین چې دی دا د انسان د فطرت موافق دین دی نو د دین روح سړی چې کوم دی مخ نه اړي بلکې هغه سړی به مخ اړي چې هغه په زور خپل ځان کم کړي په زور خپل ځان بے وقوف کی ومن يرغبوها سوک چې مخ واړي عن ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیه السلام نه د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من صفه الله هغه سوک ته مخ اړي نور سوک ته مخ نه اړي من هغه سوک ته مخ اړي صفه نفسه چې کم کړي بے وقوف کی نفسه خپل ځان چې خپل ځان بے وقوف کی یو کس نو هغه سړی به د ملت د ابراهیمینا خپل مخ اړي ولقد اصطفیناه او په تحقیق سره مونږ منتخب کړو هغه ابراهیم علیه السلام مونږ منتخب کړی دی مونږ غوړه کړی دی اصطفیناه مونږ غوړه کړی دی هغه په دنیا کې غوړه کړی دی د ټول امت او د ټول انسانیت لپاره د ابراهیم علیه السلام نو وروسته چې څومره خلق دي دغه ټول پیشوا او امام هغه ابراهیم علیه السلام او ټول خپل مشر او پیغمبر هم ګڼي او ټول مشرکان چې کوم دی خپل ځان په د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ګڼي نو اصطفیناه مونږ غوړه کړی دی هغه په دنیا کې ابراهیم علیه السلام په دنیا کې غوړه کړی دی د خلکو د لپاره امام او پیشوا جوړ کړی دی وانه فی الاخره بشک هم په آخرت کې لمن الصالحین د صالحانو وانه او بشک هغه یعنی ابراهیم علیه السلام فی الاخرت په آخرت کې به هم لمن الصالحین د صالحانو نبی مطلب اوچته درجه بوت الله پاک ورکی واذ قال له او هرگل چې او فرمایل له دته یعنی ابراهیم علیه السلام ته ربه رب خپل اسلم چې فرمان بردار الهام وته الله او چې فرمان بردار قال نو ابراهیم علیه السلام عرض کو اسلمت ز فرمان بردار شوی ما فرمان برداری کړی دا ز تابعدار شویم لرب العالمین د رب د عالمون یعنی دیګه د رب العالمین الله وته ته فرمان بردار شه نو پکار چې ابراهیم علیه السلام دا ویني وي چې ستا فرمان بردار شوی یم ستا تابعدار شوی یم دسی وته ونوي ابراهیم علیه السلام عرض کو چې اسلمت لرب العالمین ز فرمان بردار شوی یم د رب د عالمونو د رب العالمین کې دې طرف ته اشاره ده چې الله پاک زما پتا سم ملازم نشته دی چې کوم رب د عالمونو رب دی دا حکم دا دی چې دا اطاعت او فرمان برداری وکړي شي
رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقاتو دی. نو په دې عالمین کې ودی طرف ته اشاره ده چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی زو چې الله پاک ز پتا باندې سملازه ناړو ما بلکې چې کوم رب د عالمونو رب دی نو دا حق دادی چې داغه پرمنبرداري وکړل شي. نو ما د خپل د رب د عالمونو پرمنبرداري د مخ کې نه کړې ده. پوه شو په دې آیت باندې. ووصوا بها او وصیت وکړو بها په دې سره ابراهیم علیه السلام پس سره په دې دین سره وصیت وکړو. ووصوا بها او وصیت وکړو ووصوا او وصیت وکړو بها په دې سره ابراهیم علیه السلام بنیه خپل زامنو ته ويعقوب او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وصیت وکړو. ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وصیت وکړو یا بنیه ای بچو ان الله بشک الله تعالی استوفا غوړه کړی دی لکم ستاسو د پاره الدین دین یعنی دین اسلام دین ابراهیمی فلا تموتن پس تاسو ممړه کېږئ الا مگر وانتم مسلمون په دې حال کې چې تاسو مسلمانان ان تاسو کافران ممړه کېږئ. نو دا ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وصیت کړی دی چې تاسو کومرای نو ګوري مسلمانان مړه شي. څه مطلب د دې خبرې دا دی چې تاسو د دین چې کم کارونه دي پاغه کې پاخه شي د دین چې کم کارونه دي پاغه کې پاخه شي او کلک دا دین چې کم نه مضبوط تا دین اونې سي. نو د الله قانون دا دی چې یو انسان په نیکه کې مشغول وي د نیکی عادت وي الله به مرګ دل چې کم نه په نیکه کې راوړي. یو انسان ګناګار دی او دی ګناهونه کوي نو د الله وی قانون دا دی چې دی به په دغه ګناه کې چې کم نه مړ کیږي او په دغه ګناه کې په ورځ د قیامت الله مخې ته ودرېږي. نو چې کوم انسان په دنیا کې نیک وي او د نیک کارونه کوي نو الله بدل مرګ په نیکه کې راوړي ان خاتمه بوله الله پاک په ایمان سره کوي. او چې کوم انسان چې کوم دی ګناهونه کوي او قسمه د الله نافرمانی کوي نو بیا بدل مرګ چې کوم دی د ګناه کې راځي. او بلکې دسي ګناهونه بازي دي چې په هغه سره د انسان ایمان ته چې کوم دی خطر ده. ایمان دومره کمزوري چې اخر کې په ځان کدن کې د شیطان سلب کی دومره ایمان کمزوري بار یو ګناه کول بعض دسي ګناهونه دي چې باغې کې الله اعلان د جنگ کړی دی. نو چې په کوم ګناهونو کې الله اعلان د جنگ کړی د هغه ګناه نه ځان ساتل باغې کې سود دی په سود کې الله اعلان د جنگ کړی دی. نو چې الله چې سره جنگ کوي څه چل کوي چې په سلول نه را لیخه د الله پنيز د ټولو نه قیمتي څه شي دغه ایمان دی. او د دشمن نه بیا خلک څه شي ضایع کوي د انسان سره چې د انسان دشمنی شنو د دشمنی دا کوشش کوي چې د لوی نقصان وکم د دې نه لوی نقصان وکم. نو کو انسان نقصان نه کوي نو د وس نه رسي نو د الله په ارچا باندې وس رسي. او د الله پنيز د انسان د خپل دشمن د لوی نقصان څه دی ایمان ختمول. دنیا قیمت خدای الله پنيز باندې مچ ته وزر برابر هم نه دی. د الله پنيز د ټولو نه قیمتي ایمان دی الله ته به ایمان ختم کوي. د دې وجه علما کرام فرمایي چې د هغه ګناهونو نه ځان اوساتئ چې کوم ګناهونو کې الله اعلان د جنگ کړی یا د اولیاء مبارک د اولیاء ګستاخی کول هغه پر کنځلې کول من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق. الله پرمې چې زما دوستانو من عاد لي وليا څوک چې زما د دوستانو سره دشمنی کوي الله وی زما جنگ ته تیار شي. د الله جنگ سره د الله بیا ایمان ختم کړي انسان. نو دیو چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام دواړه خپل اولاد ته نصیحت کوي تاسو مړ کېږئ نو مسلمانان مړ شئ. څه مطلب په دنیا کې په ژوند باندې تاسو په اسلام باندې کلک شئ منګولې ولګوئ په اسلام باندې مضبوط شئ نو چې کله د الله مرګ راوړي د الله قانون دا دی چې ته نیکی کوي الله بدله په نیکی کې مرګ راوړي. او که ته ګناهونه کوي او ګناهونو طرف ته ستاسو رجحان ډیر وي الله بدله په ګناه کې مرګ راوړي. او بعضې ګناهونه تاسو ته موږ دي چې هغه اخره کې انسان شیطان چې کله انسان مړ کېږي شیطان ولا راشي زه ستا مور یم او زه په یهودیت مړی یم یهودي شک زه کامیاب شوی یم بیا ولا چې کوم دی د پلار په شکل راشي زه ستا پلار یم په یهودیت مړی یم یهودي شه چې کامیاب شي زه په خپله کامیاب شوی یم بیا ولا د نورو رشتہ دارانو په شکل کې راځي. نو کو دی مؤمن وي او د دنیا کې چې کوم دی نیک اعمال کړي وي الله سره تعلق جوړ کړي وي د ګناهونو نه ځان ساتلی وي نو فرشتہ مقرر یا شیطان زغلی او کنه اخره کې دی چې کوم دی ګناهګار وي او ایمان ډیر زیات کمزوري نه اخر کې د شیطان ایمان ختم قبض کی. دی وجه ابراهیم علیه السلام خپل اولاد ته نصیحت کی چې فلا تموتن تاسو ممړه کېږئ الا وانتم مسلمون مگر دا چې تاسو مسلمانان مړ شئ.
ربنا ابراهیم علیہ السلام دعا کی ربنا اے رب زما وبعث راولېږي فیهم په دوی کې رسولا یو پیغمبر منهم د دوینا یعنی زما د اولاد نه یتلو چلولی علیهم په دوی باندې آیات کا استا آیاتنا ويعلمهم الكتاب او خی دوی ته کتاب والحکمت او حکمت یعنی سنت یا احکام د قرآن په دې قرآن کې چې کوم احکامات دي کوم حکمونه دي او کوم مسائل دي هغه ورتخي ويزکیهم او پاکی دوی لرا انک انت بشک هم تو العزیز غالب یا الحکیم حوند حکمتی و من يرغبها سوک چې مخواړي عن ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علیه السلام نه یعنی د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا مگر من هغه سوک صفها چې کمکل کی نفسه خپل ځان هغه څوک په مخ اړي چې خپل ځان کمکل کی نور د دین اسلام چې دی یا دین ابراهیمی چې دی د انسان د فطرت موافق دی انسان غواړي چې دا کارونه زه وکم ولقد اصطفیناه په تحقیق سره مونږ غوړه کړی دی د لرا یعنی ابراهیم علیه السلام لرا په دنیا کې د ټول خلکو امام جوړ کړی دی و انه بشک هغه فی الاخرت او په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نبی الله بروچ ته چې درجه ورکی و اذ قال له او هر کله چې او فرمایل له دتا یعنی ابراهیم علیه السلام ته ربه رب ددو اسلم چې فرمان بردار شه الهام ورته شوخه قال دو عرض کو اسلم تو ز فرمان بردار شویم لرب العالمین د رب د عالمونو وصوا او د حکم کو وصیت کو بها پدې سرا ابراهیم علیه السلام وصوا او وصیت کو بها پدې سرا ابراهیم علیه السلام بنیه خپل زامنو تا و یعقوب علیه السلام وصیت کو و یعقوب علیه السلام یا بنی ای بچو ان الله بشک الله تعالی اصطفا غوړه کړی دی لکم ستاسو د پاره الدین یعنی دین اسلام فلا تموتن پس تاسو مملکیږي الا مگر وانتم مسلمون دا چې تاسو مسلمانان یې یعنی کو تاسو مملکیږي نو په حالت اسلام کې ملشي ربنا اے رب زمونږه وبعث راولېږي فیهم په دوی کې یعنی زما په دې ذریت کې زما په دې اولاد کې رسولا اخری رسول منهم د دوی نه یعنی زما د دې اولاد نه منهم د دوی نه لفظي ترجمه دا راځي او وضاحت دا دی چې منهم د دوی نه یعنی زما د دې اولاد نه یتلو چې لولي علیهم په دوی باندې آیات کستا آیاتونه او يعلمهم الكتاب او خی دوی ته کتاب یعنی قرآن والحکمت او حکمت یا حکمت مراد یا احکام او مسائل دي په قرآن کې چې کوم موجود دي او یا سنت یعنی حدیث ته نبی علیه السلام مراد دي ويزکیهم او پاکی دوی لرا انک انت بشک هم تو العزیز غالب الحکیم حوند حکمت و من يرغبها سوک چې مخواړي عن ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علیه السلام نه الا مگر من هغه سوک صفها چې کمکل کی بیوقوف کی نفسه ځان خپل ولقد اصطفیناه په تحقیق سره مونږ غوړه کړی دی د لرا یعنی ابراهیم علیه السلام لرا فی دنیا په دنیا کې و انه بشک دی فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نبوی و اذ قال له هر کله چې او فرمایل له دتا ربه رب ددو اسلم چې فرمان بردار شه قال دو عرض کو اسلم تو چې فرمان بردار شوی ام لرب العالمین د رب د عالمونو ووصوا او دو او وصیت کو بها پدې سرا ابراهیم علیه السلام بنیه خپل زامنو تا و یعقوب علیه السلام خپل زامنو تا یا بنیه چې ای بچو ان الله بشک الله تعالی اصطفا منتخب کړی دی غوړه کړی دی لکم الدین استاسو د پاره دین اسلام فلا تموتن دین اسلام او دین ابراهیمی یو چیز دی ها لکم الدین استاسو د پاره دین ابراهیمی یا دین اسلام فلا تموتن پس تاسو مملکیږي الا مگر وانتم مسلمون په دې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازش سمرا كمي کوتاهی زمون راغلی مونته معاف کی الله مون ټول په قرآن مجید پوها کی مون ټول په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکي إله العالمین مون ډیر کمزوري ضعیفان یو خپل مدد او نصر سره شامل حال کی إله العالمین خاتمه زمون د ټول بن خیر او بالایمان کی په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جب زمون د کلمه چالو کی لا اله الا الله محمد رسول